أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور قسم دیوی پکوہ تور باندے وکتاب مستور او قسم دیوی پاغی کتاب لکلے شوی باندے فی رق منشور پاغ پانو خورو ورو کے والبیت المعمور او قسم دیوی پا بیت معمور باندے یا قسم دیوی پا کعبے باندے یا قسم دیوی پا دزمک باندے والسقف المرفوع او قسم دیوی پاغ چت پور تکڑلے شوی باندے چے اسمان دے والبحر المسجور او قسم دیوی پاغ دریاب گرم کڑلے شوی باندے یا پاغ دریاب ڈکڑلے شوی باندے ان عذاب ربک لواقع بے شک عذاب دربستا خام خا واقعہ کی دن کے دے ما لہو من دافع نشت دے دیل رسوک دفع کون کے سوک اڑون کے یوم تمور السماء مورا ہا غورز چو بخوزید اسمان مورا پناشنا خوزیدلو سرا یا پا زور زور خوزیدلو سرا وتسیر الجبال سیرا او روان بشی دا غرونا پا عجیب روانی دلو سرا فویل یومئذ للمکذبین پس ہلاکت دے پا دغی ورز دپارا دا تکذیب کونکو دپارا دا دروغ گنن کو الذین دا دروغ گنن کی حاغ کسان دی ہم فی خوزن چی ودوی پا فضل خبرو کی پا خرافاتو کی یلعبون چلو ببکولی دوی یوم یدعون الى نار جہنم دعا او ها غورز چی وردک بکڑلے شدوی یا راخ کلے بشدوی الى نار جہنم ورد جہنم تا دعا پس سخت راخ کلو سرا پس سخت دک کولو سرا هذه النار التي وبویلش دویتا چه داد ور هاغا کنتم بها تکذبون چه وی تاسو چه ددی بتاسو تکذیب کولو دیل بتاسو دروغ گنلو افسحر هذا آیا جادو دے دا ام انتم لا تبصرون یا نوی نئی تاسو اسلوها ورداخل شی دیتا فاسبروا او لا تصبروا کصبر کوئی تاسو او کصبر نکوئی تاسو سواء علیکم برابر خبر دستاسو پا حق کی انما تجزون ما کنتم تعملون بے شکا بدل بدر کولے کی گی تاسو تا پا سبب دہاغ عملونو چی تاسو بکول ان المتقین فی جنات و نعیم بے شک متقیان بوی پاغ باغونو کی او پا نعمتونو کی پا جنتونو او نعمتونو کی
فاکهین بما آتاهم ربهم خوشحالی کون کی بوی دوی په سبب د هغې څه آتاهم ربهم چې ورکړي دي دوی ته رب د دوی ووقاهم ربهم او بچ بکړي دوی لرا رب د دوی عذاب الجحیم دا عذاب د جهنم نا کلو وشربو وبویلی شي دوی ته چې خورئ تاسو او سکئ تاسو هنیئا بما کنتم تعملون ښه په خوشحالۍ سره په سبب د هغې عملونو چې تاسو به کول متکئین علی سرر مصفوفه تکیا وخون کی بوی دوی علی سرر پاغ تختونو مصفوفا چې سب کړلې شوی بوی یعنی قطار در قطار بکی خودلې شوی وی وزوجناهم او په نکاح بکړو مونږ دوی ته یا یو ځای بکړو د دوی سره بحور عین هغه حورې غټو سترګو والا والذین آمنوا او هغه کسان چې ایمان راوړې واتبعتهم او تابعداري کړې د دوی ذریتهم اولاد د دوی بإیمان په ایمان کې الحقنا بهم ذریتهم مونږ به یوځای کړو د دوی سره اولادونه د دوی وما التناهم من عملهم من شیء او کم بن کړو مونږ د دوی نه د عمل په عمل د دوی کې هیڅ یو څیز کل امرئ بما کسب رهین هر سړی بما کسب په بدله د هغې څه کې چې ده کړي دي رهین وي به ګرفتاره وي به نیولی شوی وي به ګاڼه وامددناهم بفاکهة ولحم او زیات باور کوو مونږ دوی ته میوې او غوښې مما یشتهون د هغې څه چې دوی یې غواړي چې دوی یې خوښوي یتنازعون فیها د یو بل نه به اخلي راخلي فیها په دې جنت کې کأسن هغه پیالې د شرابو لا لغون فیها نبوي فضل خبرې هلتا ولا تأثیم او نس ګناه ويطوف عليهم غلمان لهم او ګرځوي به په دوی باندې غلمان لهم هغه خادمان چې دي د دوی دپاره كأنهم لؤلؤ مكنون گویا کې دي دوی هغه ملغلرې پټې ساتلی شوي وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون او را مخامخ بشي بعض د دوی نور بعضو تا يتساءلون تپوسونه به کوي د یو بلنا قالوا وای بدوی انا كنا قبل في اهلنا بیشک و منگا مخی یعنی پا دنیا کی فی اہلنا پاغ کور خپل کی پا اہل و عیال خپل کی مشفقین یریدن کی دا اللہ نا یریدن کی دا عذاب دا اللہ نا فمن اللہ علینا
پس احسان وکو اللہ تعالی پا منگ ووقانا عذاب السموم او بچی کڑو منگ دا عذاب داغی گرم ہوانا انا کننا من قبلو بیشکو منگ مخی یعنی پا دنیا کی ندعوہو چرا بللو بمنگ دغی اللہ لرا یا عبادت بکولو منگ دغی اللہ انہو هو البر الرحیم بیشک دغ اللہ دے احسان کون کے او رحم کون کے